فينا لنهدينهم سبلنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نسيما جانب بطحا بزرق نسيما جانب بطحا بزرق ذي أحوال محمد را خبر كن تو یہ سلطان عالم یا محمد تو یہ سلطان عالم یا محمد ذروی لطف سوی من نظر کن. زما پدی مجلس او پدی محفل کے ناس ډیر درانه او ډیر خواږه زموږ معزز مشران علماء کرام او زموږ د دې سیمې او د دې علاقې او د دې خاورې ډېرو درنو ډېرو خوږو پښتنو مسلمانانو وروڼو، یقینا چې هغه د اسمان حالات د موسم په اعتبار سره هغه برابر نه دي، خو زما د الله جل جلاله د ذات نه دا پوره یقین او پوره اعتماد مې و چې د خدای په فضل او د خدای په کرم باندې زمونږ خلک زمونږ د علاقې او زمونږ د خاورې مسلمانان هغه به انشاءالله تعالی که هر څنګه حالات دي هغې به خپل پروګرام ته ځان رارسوي او اکه شانو شوه. الله تعالی دې ستاسو د ټولو دا راتګ بختور کړي. یقینا چې زه سهار په خپله را روانېدم نو د باران د وجې نه 11 بجې شوې چې هغه زه راووتم. نو ما ویل چې خدای نور خلک دا به څنګه راځي، خو انشاءالله تعالی چې الله جل جلاله موږ او تاسو سره مل وي او را سره مدد شامل حال وي نو هره سخته دا به الله تعالی اسانوي. او بیا د الله جل جلاله په دین په معامله کې به هېڅکله په مسلمان باندې طرف دا به نه کوي چې کله معامله د دین راغله نو په هغه معامله کې په مسلمان باندې طرف نشته دی، بلکې مسلمان ته به نور ترغیب ورکړي چې نورې قربانۍ ته نورې مجاهدې ته نورې ستغې ته هغې ته خپل ځان تیار کړه. دا ترتیب دا د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ترتیب و چې کله به یو سخته راله فورا به نبي علیه الصلاة والسلام بلې قربانۍ ته صحابه تیار کړه، چې کله به بله قرباني راغله نو نبي علیه الصلاة والسلام به صحابه بلې قربانۍ ته تیار کړه. او زمونږ او ستاسو کتابونه هغه ډک پراته دي چې غزوه احد دا یو داسې جنګ هغه تېر شوی دی چې د دې خوند ډېر زیات تریخ و، په دې کې ډېر خواږه خلک هغه شهیدان شو. او د شهیدان نه د نبي علیه الصلاة والسلام هغه تره چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لام او د هغه لاس او د هغه مټې وې حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنه هغه شهید شو. د هغه د غوږونو د پوزې نه د اندامونو نه خار جوړ شو او حضرت امیر حمزه تعالی عنه د هغه د سینې نه زړه هغه رابار شو، هلته غاښونو کې وچکولی شو او حضرت امیر حمزه تعالی عنه په ناتار باندې هغه شهید شو. خو د دکې احد نه بعد نبي علیه الصلاة والسلام هم د ناستې حکم نه دی کړی، بلکې ویې فرمایل د اوس نه بعد به مونږ وځو حمراء الاسد طرف ته. نو د هغې نه بعد چې کومه غذا ده نو هغې ته غذا د حمراء الاسد دا ورته ویلې شوې ده. د خندق نه بعد چې کومه غذا ده نو هغې ته غذا د بنو قریظه ویلې شوې ده. داسې هره غذا چې راغلې ده مسلمانان هغه د یو قربانۍ نه بعد
په بله قربانۍ باندې ورچوړي شوي دي. موږ او تاسو به چې هر څنګه حالات راځي د الله تعالی د دین په مقابله کې هغه به د زړه د کومې نه موږ او تاسو قبلوو انشاءالله. خوښه مو لکه خیر که نه؟ چې هر څنګه حالات وي موږ به مستقیم هغه په خپل ځای باندې ناست یو. دا خو باران دی د الله جل جلاله دې دا د رحمت ذریعه وګرځوي او الله تعالی دې زمونږ انسانان او زمونږ فصلونه دا د دې ټول زحمت نه محفوظ وساتي. خو موږ او تاسو به ذهني طور د الله جل جلاله د دین د خاطره هر قسمه ستړي ته خپل ځان هغه تیار ساتو. او بیا صحابه هغه خلک مسلمانانو وو، صحابه کرام چې یو مجلس هغه جوړ شي هغه آباد شي او په هغه مجلس کې د صحابو تذکره ونشي، دا مجلس دا نیمګړی مجلس دی. ځکه چې دا هغه خلک وو چې دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لپاره یو د هغې انتخاب وشو د نبي علیه السلام په غلامۍ کې ورکړه. وی دا ابوبکر ستا غلام شه، عمر ستا غلام شه، عثمان ستا غلام شه، عمر ستا غلام شه. یو صحابي هغه الله جل جلاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غلامۍ کې ورکړه، په دې بنیاد باندې ورکړه چې په دې خلکو کې صلاحیت موجود دی، په دې په سینه کې دا غم او درد موجود دی چې دې به د نبي علیه الصلاة والسلام ملګرتیا هغه وکړی شي او هغه خلک هغه خدای تعالی کامیاب کړه. او داش هغه خلک نه، د مکې مکرمې هغه سرداران چې هغه ډېر لوی د پروتوکول خاوندانو چې کله هغې ایمان راوړه او د نبي علیه الصلاة والسلام په لاس مبارک باندې بیعت شو، هغه خلکو چې کومه قرباني ورکړه نن تاریخ د هغې قربانۍ نه هم چې دی نو دا قاصره دی. دا ابو جهل کومه ټول دنیا اورېدلې چې دا یو ډېر لوی مجرم د الله تعالی، دا د الله او د الله د رسول دشمن. خو دا ابو جهل زوی دا غلم حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنه دا د مکې مکرمې سردار و، دا یو ډېر اوچت خاندان سره تعلق و. د هغه زوی عمیر تعالی عنه دا د حضرت اکرمه زوی و او د حضرت اکرمه بیبي حضرت ام حکیم رضی الله تعالی عنها دا د اکرمه ښځه وه. خو چې کله د الله جل جلاله د دین په مقابله کې آواز ولګېده نو اکرمه آواز وکړه، وی یا خلکه 400 مجاهدین ماته پکار دي چې هغې نن د اکرمه بن ابي جهل په لاس باندې د مرګ بیعت وکړي او هغه مجاهدین چې د هغې تعلق هم د قریشو د خاندان سره وي چې هغه د قریشو سرداران وي، داسې 400 مجاهدین ماته پکار دي. حضرت خالد رضی الله عنه ورته راغی، وی اکرمه دا څه کې ما سره به باقي څوک پاتې شي؟ وی خالده ته خو ډېر بادر او دلیر انسان وې، ته ما ته نن د بزدلۍ ترغیب راکې، ما ته 400 خلک پکار دی چې هغې ما په سره د مرګ بیعت نه به په لاس باندې وکړي. 400 کسان تیار شو. حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنه د یرموک په غزا کې شهید شو او حضرت عمیر تعالی عنه چې دا د هغه زوی دی دې ورسره خوا کې پروت و هغه هم شهید شو. حضرت خالد رضی تعالی عنه راغی، حضرت اکرمه تعالی عنه د هغه سر یې په خپله جولۍ کې کېښوده او حضرت عمیر ته په سر باندې لاس راښکه، ویې د ابو جهل د کور اولاده جنت مو مبارک شه. تاسو د الله تعالی د دین د خاطره، تاسو د الله جل جلاله د دین د محنت د خاطره خپله سرداري مو په رسول الله مبارک قربان کا او د الله تعالی د دین د خاطره مو شهادت هغه درته نصیب شه. خدای دې دا بختور وګرځوي. مسلمانانو ورو دا ترتیب دا د صحابه چې هغې به په هر میدان کې سبقت کو، مخ په وړاندې به تله او الله تعالی به هغه خلک کامیابول. مسلمانانو ورو موږ او تاسو ته الله جل جلاله یو موقع او یو مهلت را نصیب کړی. زما او ستا په سر د خدای د طرف نه یو ذمهداري ده، یو بوج دی زما او ستا په سر باندې او هغه بوج دا دی چې د صحابه او هغه دین چې هغې ما او تا ته پرېښودی دی په خپل سر باندې به ما او تا خپل ځای ته چې دی نو دا رسوو. انشاءالله د دې عزم به کوو ټول ملګري که خیر وي. الله تعالی دې زمونږ ستاسو دا ناسته دا په خپل بارګاه جلالۍ کې قبول او منظور وګرځوي. یو ګزارش هغه دا دی چې موږ او تاسو به انشاءالله تعالی د الله جل جلاله د دین د خاطره څه کړم هم راځي نو په کلو زړه او په کلو
سینه باندې به موږ هغې ته خپله سینه ورکوو انشاءالله دا یو قدم به د الله په بارګاه کې د کامیابۍ طرف ګرځي او دا کومه اداره چې د تاسو راغلي یې یقینا چې تاسو په یو میدان کې موږ یوازې نه یو پرېښودي چې نن په دې باران کې او په دې خراب موسم کې تاسو ټول خلک راغلی یقینا چې د زړه د کومې نه زه ستاسو شکریا ادا کوم او ستاسو مننه کوم الله تعالی دې ستاسو دا راتګ او دا یو قدم زبردست د خپلې رضامندۍ ذریعه او سبب وګرځئ خو یو درخواست درنه کومه چې وایي د یو کس د هغه ګېډې او د سلو خمسه دا ادارې مسلمانانو وروڼو دا د مخکې نه د وخت د سر نه چې دا را روانې دي نو دا د علماو او د عوامو د ربط په بنیاد باندې روانې دي او دا الله جل جلاله دین هغه ژوندی پاتې شوی دی تاسو له درخواست دی او ګزارش دی چې انشاءالله تعالی څنګه چې په دې موقع کې تاسو مونږ پرېنښودي یوازې دغه رنګې په هېڅ یو موقع به تاسو مونږ دغه شان نه پرېږدئ که خیر د دې ادارې کوم غم دی کوم ضرورت دی هر فرد هغه به کوشش کوي انشاءالله چې زما په دې کې څه وشي زما په دې کې برخه وشي او زما د آخرت په بنیاد باندې په دې کې قدم اوچت کړم هغه به راځي او خپله حصه او خپله برخه هغه به په دارالعلوم زکریا کې چې دی نو هغه به کوي انشاءالله الله تعالی دې زموږ دا مدرسه دا هم کامیابه وګرځوي او نور څومره مدارس دي خدای تعالی ټول کامیابه او کامران کړي او بل په آخر کې زموږ دا مجمع ده او زموږ او ستاسو دا غونډه ده نو د دې ټولې غونډې نه او د دې ټول مجمع نه یو درخواست دی هغه درخواست دا چې مسلمانانو وروڼو مسلمان په هر ځای کې چې آباد دی د هر ځای مسلمان هغه د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه په انتظار دی هغه د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه په انتظار دی هغه د هغه سپهسالارانو په انتظار دی د کوم په لاس کې به چې ډنډه او هغه جنډه به ښکته نه پرېښوده خدای تعالی دې زمونږ او ستاسو امت مسلمه ته دغه شان سپهسالاران ورنصیب کړي نن مونږ او تاسو وینو چې د فلسطین په خاوره باندې د فلسطین په ځمکه باندې چې دا خانقاهي پسې ګران نمبر هغه اوچت مقام دی د هغه ځای بیت المقدس او مسجد اقصی دا هغه زمونږ د عزت او د شعایرو نښه ده چې مسلمان دا به په هغه ځای باندې خامخا ننګ او غیرت کوي د مسلمان ایمان به آواز ورکوي چې زما هر بچی دا به د فلسطین بچي سره څنګ په څنګ ولاړي انشاءالله تعالی مونږ ولیده چې د تېر اختر په ورځ باندې هغه ظالم خلک هغه صبر نشه او هغه فلسطین د هغې په مسلمانانو باندې حمله وکړه خلک روانو د اختر لمونځ ته مبارکۍ ورکولې او د فلسطین مسلمانان هغې د اختر په ورځ باندې جنازې اوچتې کړي الله جل جلاله دې هغه یهود او هنود په هغې باندې د خپل هغه قهر نازل کړي چې د ځمکې د مخ نه یې رد پناه کړي خو زمونږ او ستاسو یو ذمهداري ده زمونږ او ستاسو ایمان هم زما او ستا نه یو تقاضا کوي چې د سوډیر او د ګدر او د فاطمې او د پلوسې او د عیساخان کلي او د ګرد نواب مسلمانه هغه د فلسطین ماشوم او شهید او مظلوم هغه تا ته هم اواز درکوي چې آیا ستا د جیب نه خو روپۍ په داسې حالت کې روځي چې په هغه روپۍ باندې یهود زما خلاف کالټوس اخلي او په ما باندې استعمالوي په پیپسي باندې په کیپسي باندې په میکډون باندې په کوک باندې خو آیا زما پیسو زما روپۍ نه استعمالېږي خو چېرته زما روپۍ په دغه څه استعمالېږي دا یقین ساته او په کور کې ووایه چې زما روپۍ د فلسطین ماشوم په شهادت کې استعمال شوه د دغې مصنوعاتو نه کوم چې د یهودو مصنوعات دي انشاءالله ټول به په دې پاک ځای کې عزم کوو که خیري چې د تندې نه به مرو خو هغه مشروبات په نه استعمالوو انشاءالله فهمونه که خیري د چا چې عزم دی دا فچت دی انشاءالله موږ به د لوږې نه مړه شو خو هغه مصنوعات هغه به نه استعمالوو د الله په فضل کوم چې هغه یهودو هغې جوړ کړي دي او د هغې ګټه هغه د فلسطین په مسلمان باندې استعمالوي موږ ټول به د هغې خلکو نه بغاوت کوو الله تعالی دې زموږ او ستاسو حامي او ناصر شي زموږ او ستاسو دا پروګرام دې خدای تعالی بختور کړي